د طلاق ثلاثه په مسله کې دا دریم کلیم. اول مبحث کې موږ درې خبرې کولې. اوله خبره کې لګیو د ماشوم طلاق، د اوږده سړي طلاق، د لیوني سړي طلاق، د مکره طلاق، دا واقع دی که نه دی. په هغې کې ډېر اقوال د حدیثونه، د تابعینو اقوال او د فقهاو وغیره اقوال مونږ بیان کړی. هر چې حکم د طلاق د سکران دی. نو طلاق د سکران دا واقع دی لحدیث مر آنفا، هغه حدیث د وجه نه چې وختي مونږ ویلو. هلکه پوه شوې په خبره باندې که نه. ترمذی کې راغلی و کنه، ما درته ویل کنه کل طلاق جایز الا طلاق الماتو. دا غي د وجه دا پکې راغی کرا نه غي. د طلاق سکران په وقوع باندې قائل دنیا صحابه کرام او تابعین دي. د نشئی د طلاق په واقع کې دو باندې بلاش صحابه کرام او تابعین علیهم الرضوان قائل لی. لکه ځان سره ولیکي مصنف ابن ابي شيبه، مصنف د ابن ابي شيبه څلورم جلد 78 صفحه، څلورم جلد 78 صفحه، رقم د حدیث ته 17951 17951. عنوان لګولې دی من اجاز طلاق السکران، من اجاز طلاق السکران. او بیا د مجاهد سے بسر نقل کئی وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا سفیان بن عیینة عن ابن ابي نجیح عن مجاهد قال طلاق السکران جائزنا. طلاق د سکران څه دی؟ جائز یعنی نافذ دی. دویم ذکر کئی حدثنا ابو بکر قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن الحسن ومحمد انهما قالا طلاقه جائز ويوجع ظهره. طلاق د سکران دا جائز یعنی نافذ دی. ملاب ولهم درد ولیشی نشه ولکول اتیا دریم و شراب ولسکل ويوجع ظهره. درې مسر ذکر کړي. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن ادریس عن هشام عن الحسن ومحمد انهما قال طلاقه جائز. سلورم اثر ذکر کئی. حدثنا ابو بکر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعید عن قتادة عن سعید بن المسیب قال طلاق السکران جائز اے نافذ. ابن حمام حواله ما درکا کنه چې مراد تینا نفوذ دی. پنځم حدثنا ابو بکر قال حدثنا معتمر بن سليمان الليثنا عن عبد الرحمن بن عتبة ان عمر بن عبد العزيز اجاز طلاق السكران وجلده. هغه نافذ کو او بیا غم وهلو. عمدہ شان د طلاق سکران په وقوع اثر د ابراهیم نخعی، د میمون ابن مهران، د حمید ابن عبد الرحمن، د عمر ابن الخطاب، د امام زهری، د امام شعبی، د قاضی شریح دا موجود چې دا واقع کیږي. مصنف ځان سرولی کې سلورم جلد 78 صفحه. دا ټول هغه اغستی دي. دا ټول فرمایي چې طلاق السکران وعدکه واقعون. وګوري ځان سره فتاوی شامی دریم جلد 209 صفحه، دریم جلد 209 صفحه 239. مسله د طلاق ثلاثه موږ څو مباحثو کې تقسیم کړي و؟ څلورو کې. اول مبحث کې څو خبرې وي؟ درې. دوه وشوې، درېمه خبره دا راغله طلاق لغتن او اصطلاحا څه ته وایي او د طلاق اقسام څو دي. دا خبره زده کوي. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ په عمدۃ القاری 14 جلد 215 صفحه کې فرمایي. عمدۃ القاری 14 جلد 225 صفحه 215 صفحه
طلاق بمعنی تطلیق. سوئی طلاق بمعنی تطلیق دے کالسلام بمعنی تسلیم. طلاق بمعنی تطلیق کالسلام بمعنی تسلیم. طلاق لغتن رفع القید مطلقا. طلاق لغتن دسنا عبارت دے رفع القید مطلقا، قید پورته کول مطلقا کغه دار سوی. ماخوذ دا ماخوذ دے من اطلاق البعیر، د خوشی کولو د اخنا. من اطلاق البعیر، اطلاق البعیر ستوي وهو ارسال من عقاله، د پړینا خوشی کول. مغنی د ابن قدامه دا ویلی ښه. مغنی د ابن قدامه شپږم جلد مغنی د ابن قدامه شپږم جلد صفحه 41 نمبر صفحه. الطلاق حل قید النکاح. طلاق سپړل د قید د نکاح دی. او سو کوئی رفع د قید د مطلقا. علامه عینی فرمایي چې په شرع کې چاته وي شرعن رفع قید النکاح، لکه څنګه چې مغنی د ابن قدامه ویل چې حل قید النکاح، دی وی رفع قید النکاح. د نکاح په قید کې چې زنانه راغلی دا قید د دینه پورته کول د طلاق وي. ويقال ویل شوی دی حل عقدة التزویج، کلاول د غټي د نکاح. ولکه تاسو پیږي کنه حل یا حل عقدة التزویج، کلاول د غټي د نکاح. د لمینی خبره ختم شو. دغه رنګ ځان سرولې کې تفسیر السراج المنیر. تفسیر السراج المنیر اول جلد صفحه 170 صفحه. فدغه آیت را لګېدلې الطلاق مرتان فامساکم بمعروف تر اخره. پدغه زیروح المانی مګوري ښا تفسیر د الوسی دویم جلد 135 صفحه. هغه دغه تعریفونه کړی دي. لسان العرب لسم جلد 201 صفحه. لسان العرب لسم جلد 229 صفحه. التطلیق التخلیه. تطلیق ستوي تخلیه توي. التخلیه والارسال وحل العقد. پوښ په خبره. التطلیق التخلیه لار ورته خالی کول، والارسال خوشی کول، او حل العقد غټه سپړل. تفسیر قرطبی لیکلی دریم جلد 120 صفحه. تفسیر قرطبی دریم جلد صفحه 120. الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بلفاظ مخصوصة. هو حل العصمة دا کلاول د عصمت منعقده دی پمینس د ازواج د خاوند او د خزه کې په الفاظ مخصوصه. بحر لیکلی بحر الرائق دریم جلد 410 صفحه. بحر الرائق دریم جلد 410 صفحه کې لیکلی دي. اداري پور والا طالب څه شو؟ ټوپه کې بشرات لو. ها د بحر لیکلی دریم جلد صفحه 410 کتاب الطلاق. رفع عقد النکاح بلفظ مخصوص ولو مآلا.
رفع د عقد نکاحی دا په یو خاص لفظ اگر که مستقبل کی رفع عقد النکاح بلفظ مخصوص ولو مآلا. اقسام د طلاق تراش. اقسام الطلاق تمام کتب د فقه شریف چې وګورئ نو هغه د طلاق ثلاثه اقسام ذکر کړي. سو اقسام ذکر کړي؟ درې اقسام ذکر کړي لکه حنفي مفسرین کرامو کې صاحب د تفسیرات احمدیه هغه چراواله صفحه نمبر 124 هغه د طلاق درې اقسام ذکر کړي. دا تفسیرات احمدیه د کنز الایمان سره خوا کې پروت دی، بس سره مې درته خودو. اول احسن، دویم حسن. خبره باندې پوښ یوازې احناف نه ګوري ښه د نورو مذهبونو والام د غدري اقسام ذکر کړي. لکه ځان سره ولیکي تفسیر قرطبي دریم جلد 126 صفحه غم دا ذکر کړي. دا قرطبي زمالاس کې د اقسام دم ذکر کړي ها دریم جلد صفحه 126. فتاوی شامی ذکر کړي دریم جلد صفحه 230. تفسیرات احمدیه ذکر کړي په 124 صفحه چونکه هغه یو جلد. احسن او حسن ندوش خدا دواړه قسمین د طلاق سنی دي ښه. دا دواړه د کم طلاق قسمونه دي؟ د طلاق سنی. علامه ابن نجیم حنفی په البحر الرائق، علامه ابن نجیم حنفی په البحر الرائق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 416 کې د دې وجه تسمیه دا سے بیان کړی ده. لیکن مشایخنا انما خصوه باسم السنه لما انه ورد في واقعة ابن عمر رضي الله عنهما ما هكذا امرك الله قد اخطأت السنه ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء تطليقه. ولکه پوش ابن نجیم سوی چې د دوه طلاقونو ته سنی ولې وای یوجه تسمیه دادا عبد الله ابن عمر سے په حالت د حیض کې بیبي ته طلاق ورکړیو. مبارک ته چراغه مبارک ورته وای ما هکذا امرک الله خدای طلاق تا ته داسې امر نو کړي کنه چې تا په حیض کې طلاق ورکو. قد اخطأت السنه تا سنت خطا کړي. نو پوښ نو سنت څه دی؟ السنت وی سنت دا دی ان تستقبل الطهر چې استقبال طهر ته مخامخ شي او طهر کې تا جمانی کړي. فتطلق لكل قرء تطلیقا په هر طهر کې یو یو طلاق وتور کې نو ځکه دې ته سوی سنی وته وي. حدیث کې دا سره غلي ته سنت خطا کړي او سنت دغه طریقه ده نو ځکه دې دواړو ته سنی وي. خو بیا سنی خو دواړه دي د یو ته احسن بل ته حسن ولی وي. دا اول ولی وایا مختص شو په اسم د احسن. ابن نجیم حنفی وی وخص الاول باسم الاحسن اول ته احسن زکوي لما روي عن ابراهيم النخعي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون الا يزيدوا في الطلاق على واحده حين تمضي عدتها وان هذا افضل عندهم ولا بد ان تكون الاطهار خاليه الجماع فيها. في صحابه بدا خو خول کنه چې یو طلاق نه زیات ورنکی یو طلاق وته ورکی او پریری بچی د تیر شي درې حیضه. احسن ولید دغه یو خودی کې زنانت هم د سوچ مقرازي خاون طلاق کم مانس بد اخلاقی شوی و پوش دویم کدا خاون په خپل خپېمانه شي یو طلاق ورکو نور دې سره کار نه لرلو درې حیضه په تیر شو چې عدت تام شو دا بینه شو. احسن ذکر دې پدې کې د نکاح د تجدید چانس بیا وي
که خپلو کې سره جوړه راتلو نو بیا هم نکاح تازه کولی شي. دیم پیمانه هغې هم سوچ کړی بیا جرګه کېناسته بیا به نکاح تازه کړي. والی که پوه نه شو او که نه هر طهر کې یو ورکوي 3 پوره که خو بس خبره لاړه که نه مغلظه شوه په 3 طلاق سره که نه نو د اول احسن ځکه دی. طلاق څو قسمونه لري؟ 3 قسمونه لري. احسن حسن د دواړه د کم طلاق قسمین دي؟ د سنی. او 3 طلاق بدعي. د طلاق د واقع کولو دغه طرق ثلاثه دي. طلاق خو بس په هره طریقه واقع کیږي خو چې کوم شخص چې مجبور شي ایقاع طلاق ته خبره باندې پیږي نو هغه ته پکار دی چې هغه طلاق احسن یا لا اقل طلاق حسن مختار کی. پوش کنز لیکلی کنز تاسو به کنز ویلې ان شاء الله مدرسین در کې نست. تطلیقها واحده فی طهر لا وطء فی. طلاق ول د زنانه په یو طلاق سره په داسې طهر کې چې هغه کې وطء نه کړي وترکها او بیا پرې خودل حتی تمضي عدتها چې مکو عدت تام شي لکه ما درته وختي ویل یو طلاق ورګي په داسې طهر کې چې جمع ورسره نه کړي او بیا کار 3 قروء نه لري تر دې چې عدت تیر شي احسن ودا طلاق احسن دی. وجه ارتماس بیان کا خاوند ته پکې د سوچ مکمل وي کملو نه وي او کدا خاوند د طلاق د زوجي په مطالبه واقع کړي د پیمانه و یغې تم پکې د سوچ مکمل وي کملو نه وي. او بل فائدہ پکې دا وي چې طلاق احسن پس د انقضاء د عدت نه بیا مغلظ نه ګرځي سپکه کافی کیږي تجدید د نکاح فقط تجدید د نکاح دیو کې بس دا کافی ده نو ځکه دا احسن نه کنه. علامه ابن نجیم حواله ځان سره لیکي ښه. علامه ابن نجیم په البحر الرائق کې 3 جلد 415 کې فرمایي ودا احسن ورته په نسبت د بعضی اخر ویلې شوی دی ښه. طلاق کې حسن د کم زین راغ ابو غزل مباحات باندې مونږه حدیث وی طلاق کې حسن مسن نشته مبغوض عند الله دی خدا احسن چې ورته ویلې شوی دی ودا بالنسبه للبعض الاخر ورته ویلې شوی دی. او فیدی و حکمتونه هغه چې ما درته بیان کړ چې جانبینو ته د سوچ او د فکر مقصوی الکه لاس تورغلی. صاحب الکنز فرمایي وثلاثا فی اطهار او قدری طلاقونه سړی خزي تورک په 3 طهرونو کې حسن و سنی دا حسن دی و سنی دی. ولکه پوښ کنه علامه ابن رجیم په دغه متن د کنز فرمایي ای تطلیقها ثلاثا فی 3 اطهار حسن و سنی خزي ته 3 طلاقونه ورکول په 3 طهرونو کې دا حسن طلاق دی او سنی طلاق دی. د سنی طلاق قسم ثانی دی. قسم اول خو احسن وکنه چې یو طلاق وتور کی په داسې طهر کې لا جماع فی چې هغه کې جماع نه کړي به خوشي کې کار پنه لري چې عدت پوره شي نو مغلظه نه ګرځيږي تجدید د نکاح کافی کیږي. خو طلاق حسن کې چې 3 طلاق ورکو په 3 طهر کې مغلظه شي الکه تاسو پوښښ کنه. او حسن ورته ځکه وای چې په دې کې هم د 3 طلاق پورې زوج ته د رجوع مکوي کني 3 طلاق یا نه دی ورکړي یو ورکو 2 ورک نو حسن ځکه دی اوسم د تموقه ده او زنانتم وخوي کني خپل ځان مثلا کی کنه او سنی ورته ځکه وی اطلاق د سنت په شوی دی کنه چرته په اطلاق د سنت شوی حواله ځان سره ولیکي. نسائی شریف 2 جلد 99 صفحه نسائی شریف 2 جلد صفحه 99 باب طلاق السنه. عمدہ غرنگی سنن کبرا د بیهقی سنن کبرا د بیهقی اوم جلد صفحه 543 ختمه. سنن کبرا د بیهقی اوم جلد صفحه 543 ختمه. عن عبد الله قال طلاق سنتي طلاق سنت اندازه یطلقها چې خاون را پاس
طلاق ورکی بیبیتا فی کل طهرنا تطلیقتن په هر طهر کې ورته یو طلاق ورکی نو ګوره طلاق سنتي ورته ویلې دی اطلاق د سنت په حدیث کې راغی کرانغه نو ځکه طلاق حسن تم طلاق سنی ویلې شي دغه رنګه سنن کبرا د بیهقی دریم جلد 322 صفحه سنن کبرا د بیهقی دریم جلد 322 صفحه او صاحب د کنز د طلاق بدعی باره کې فرمای وثلاثا فی طهر او بکلمه بدعی درې طلاقونه په یو طهر کې یا په یو کلمه ورکول دا طلاق بدعی دی خو واقع دی ولکه پوښښ علامه ابن نجیم فرمای اے تطلیقها ثلاثا متفرقا طلاق ول د بیبي په درې طلاقونو ځان ځانتا فی طهر واحدن په یو طهر کې ورتوي ته پما طلاق ته پما طلاق ته پما طلاق او ثلاثن بکلمه واحده یا درې طلاقونه په یو کلمې ورکي انت طالق ثلاثه بدعي دا بدعي دی ابن نجيم وی منسوب الى البدع بدعت منسوب دی البحر الرائق دریم جلد 417 صفحه ما ځان ته خود لې دغه بحر دا ټول لري پرته دا دریم جلد 117 صفحه ویني البحر الرائق دریم جلد 417 صفحه د طلاق بدعي ګورې چند صورتونه دي ها طلاق بدعي سو صورتونه دي چند صورتونه دي السوره الاولى رمبنه سورۃ د طلاق بدعي ده چې زوج په مجلس واحد کې ثلاثه طلاقات دفعتن او معا دا ورکی یو مجلس کې درې طلاقونه یو زیور کی مثلا ورته وای چې ته پما په طلاقات ثلاثه طلاقای سورته وای ته پما په طلاقات ثلاثه طلاقای نو بس دا مغلظ او حرام شوا او درې طلاقونه معا واقع درې واړه واقع شوخه دا طلاق بدعي دی د یو صورت دی تفسیر قرطبی حواله می وقتی درکا دریم جلیو سل درشتمه صفحه تفسیر قرطبی دریم جلیو سل درشتمه صفحه حواله می وقتی درکا کنه قال علماء زمون علماء فرمای واتفق ائمه الفتوى اتفاق کړي دي د فتوی امامانو اهل د فتوی علی لزوم قید طلاق الثلاث په لازم والی د واقع کېدو د درې طلاقونو فی کلمه واحده په یو کلمه کې نو داغه د بدعي طلاق اول صورت او دا واقع دی بیا وی وهو قول جمهور السلف بیا وی وشذ طاووس و بعض اهل الظاهر وقت تیر شو کتیر نشو لک بچه دا اول صورت وخه والمشهور عن الحجاج بن ارطاد وجمهور السلف والائمه انه لازم واقع ثلاثه چې دا لازم دی درې واړه واقع دي او بیا وی ولا فرق نشتا بین ایوکیا ثلاثا مجتمعه فی کلمه او متفرقه فی کلمات کدری یو زی ورکیو کدری پیری په دغه مجلس کې ورته درې ورکی درې واقع دي ده اند طالقون ثلاثن وی یا اند طالقون دس ورته وی که متفرق او که مجتمع دا واقع دي د دې د ایقاع په لزوم وای سدی لکه اجماع ده د طلاق بدعي کوم صورتو اول دویم صورت چې مجلس واحد کې په کلمات او متفرقه ثلاثه طلاق واقع کی مثلا ورته وای ته پما طلاق یا تما طلاق کړي تما طلاق کړي تما طلاق کړي دا دویم صورت دی دام درې دی بس واقع خزه حرام شو دریم صورت د طلاق بدعي چې حالت الحیض کې ولا طلاق ورکی بدعي ولې ځکه خلاف سنت دی کوم شی چې رافع د سنت وي بدعتي کني لکه په خبره باندې پوښښ کنه
او سلورم حالت طهر کې ولا طلاق ورکی خود سے طهر کې طلاق ورکی چاغه کې ور سره تطبیقم کړي وي تطبیق معنی جمع وته دا سلورم صورت دی د طلاق بدعي دا صورتونه چا ذکر کړي ځان سره ولکه در مختار علی هامش رد المختار دویم جلد صفحه 528 در مختار علی هامش رد المختار دویم جلد صفحه 528 جلد نمبر 2 صفحه 578 کسو کې اعتراض وکي خام چې طلاق بدعي خو ګناه او معصیت دی نو پکار دا چې واقع دي نشي کنه ولې واقع کی چې دغه سلور صورتونو کې تاسو د وقوع قایل یې په هر یو کې که حالت د هیڅ کې ورکی که په حالت دغه طهر کې ورکی چې هغه کې جما کړي قدرې متفرقن ورکی که مجتمعتن ورکی ولکه پوښوي نو دا طلاق بدعي دی په هر صورت کې د صورت یا سور 40 نو دا طلاق بدعي خو معصیت او ګناه ده او خلاف سنت عمل له نو باید واقع دي نشي کنه تاسو ولې د وقوع قایل یې په سوال پوښوي جواب کړی دی لازم پلاس کې احکام القرآن د جساس دی اول جلد حنفی عالم دی زموږ د مذهب تفسیر احکام القرآن له جساس اول جلد 530 صفحه خبره باندې پوښ دغه صفحه ده اول جلد 530 صفحه د دې اجوبه 4 کړي سو جوابونه کړي سلور جوابونه کړي دي او حاصل د ټولو جوابونو فرق دی بین الجواز والنفاذ فرق څه دی بین الجواز والنفاذ نفاذ او جواز کې فرق کوي ښه ګناه غنو ور سره نافذ هم غنو جایز ورته نه وای ناروي غنو اول جواب دا کوي ها اما کونه عاصیا فی الطلاق هر چې کېدل د دې چې د عاصی د په طلاق کې ګناګار دی نو ته وې چې څنګه واقع کې فغیر مانع دا کون د چې عاصی فی الطلاق دی دا مانع نه دی صحت وقوعه د صحت د وقوع د طلاق د پاره لما دللنا علیه فيما سلف ځکه موږ مخکې دلایل پیش کړی دي پی دا ول جواب څه شو چې کون د دې طلاق ورکوونکی چې اسف طلاق دی معنی د صحت د وقوع د طلاق نه دا نه ګرځي دویم جواب ان الله جعل الظهار منکرا من القول وزورا خدای تعالی زهار ګرځولې دي زهار ته سویلې دي اتلس اتشتمه سپاره کې سوي والذین یظاهرون من نسائهم څنګه دي ما هن امهاتهم ان امهاتهم حافظان یې په ایمان چې ها دغه وانهم ليقولون منکرا من القول وزورا زهار ته خدای سویلې منکر من القول او زورا دروغي ورته ویلي دي وحكم مع ذلك بصحه وقوعه ابو بکر احمد رازی جساس فرمای وی سره د هغه خدای تعالی د هغه د وقوع په صحت حکم کړي کني دی کړي کفاره ورته ذکر کړي چې دا خبره دی کوس بدا دا کفاره ورکه زهار دی کړي حالان کې منکر من القول باندې را تک کړي دی دریم جواب امام ابو بکر احمد رازی جساس رحمت الله علیه په احکام القرآن اول جلد 530 صفحه کې دا جواب کوي الانسان عاص لله فی ردته عن الاسلام انسان چې کله د اسلام نه مرتد شي د الله عاصی دی ګناګار دی کنه دی ولم يمنع اسيانه من لزوم حكمه وفراق امراته او دا ګناه ورته معنی نه ګرځيږي د لزوم د حکم د ردت نه حکم لازم دی کنه دی ردت واقع شو که واقع نشو خدای جدا شو که جدا نشو قتل روا شو که روا نشو د مرتد حکم څه دی قتل
کال الفور قتل دا جائز دی او کا محبوس کې یې په قید خانه کې الی 3 ایام دا مستحب طریقه ده جیل ته کو علما ورته کینه وجد اسلام نو دومره عمر ته په اسلام کې تیر د اسلام کې د اخیر سولې د چوسته نه وړې دي چې موږ ستاغه شکونه در مجاب کو شکونه در توبه دا مستحب طریقه ده یعنی که امحال انتظار تر 3 ورځې ورکي د پاره د ازالې د شکوک او د شبهات او داغه دا مستحب طریقه ده او کنا فورا د سر کټ کوي دا جایز طریقه ده نو پیمانه وای ردت د اسلام نه اسیان لله عز وجل دی کنه دی او معنی د حکم د ردت ګرځيږي د اسیان ده نه ردت واقع کیږي کنه واقع کیږي فراق د بیبي واقع کیږي کنه واقع کیږي دا رنګ طلاق بدعي دی معصیت دی لیکن واقع خوده کنه سلورم جواب دا ورکی خوا وقد نهاه الله عن مراجعتها ضرارا بقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فلو راجعها وهو يريد ضرارها لثبت حكمها وصحت رجعته خدای تعالی سړی منع کړی دی چې ته زنانه ته رجوع کې طلاق دی ورکو د ضرر د پر هغه ته رجوع مکوه لکه جاهلیت زمانه کې بداسیو طلاق به ورته ورک او کله بچ عدت ورځ نیمه کې ختمېدو د بیا به ورته چې ما درته رجوع کا بیا به طلاق ورکو چې بیا به ختمېدو بیا مې درته رجوع کا بیا به طلاق ورکو چې عدت به ختمېدو ولا بیا به رجوع کا نو زړند کړي به نو الله حد طلاق 3 مقرر کو چې بس دغه 3 چانس در سره دي کدا د خلی ټوپک د 3 ځلوډه زولو بس ختم ولکه پوه نشوي نو الله وی چې ولا تمسكوهن مبندوي د بیبيانې دویرارن لتا تدو د zarar د پاره چې باغی تجاوز کوي ابو بکر جساس وی فلو راجعها کيو سړی مراجعه بیبي ته وکا او هو يريد دویرارها واغی ته د zarar اراده کړي و لثبت حکمها حکم ثابتيږي کنه ثابتيږي ګوره مرید د زرار هم دی او بیا مصححت رجعته رجم سید پوش الکا ایقاو طلاق حالت الحیض گناہ ده کنه ده معصیت ده کنه ده او طلاق هم په واقع کی اکل و شرب حالت الصوم گناہ ده کنه ده او حکم په ایمان وایا فساد د صوم په مرتب کی کنه مرتب کی او بلام سره دی کنه یا یو شی به ګناه حکم په مرتب کیږي نو فلهذا 3 طلاق معن یوز ورکول دا 3 دي او دا زمون په نسبت سدي لکه دا واقع دي خدا کار بدعت مکروه دي سړی په ګناګاریږي او دا خبره به ان شاء الله خپل مباحثو کې مونږه ثابتو د کتاب شریف نه او د حدیث شریف نه او د ډیرو دلایل نه ښه پوښي په خبره باندې دا سویم مبحث کې مونږ لګیو اول مبحث کې 3 خبرې وشو کونه شو لګا دویم مبحث ترش المبحث الثاني في بيان حكمة جعل حد الطلاق 3 تطليقات ان د طلاق اخري حد 3 طلاقونه ولې مقرر شو سمدتوي د طلاق د اخري حد 3 طلاقونه ولې مقرر شو لن جواب دادي للرد على عادة اهل الجاهليه لکه ما درته وختي وي چې دی و طلاق ورکو یا بچ عدت تیرو دی والو ضرب رجوع اب اس وړاند کړي وا للرد على عادة اهل الجاهليه ځان سره په چند حواله مختصری ولیکي ښه تفسیر جامع البیان تفسیر جامع البیان دویم جلد صفحات 216 تفسیر جامع البیان دویم جلد صفحات 216 الطلاق مرتان د قتاده سے
تفسیر نقل کی داغه قول قال كان اهل الجاهليه كان الرجل يطلق الثلاث والعشر واكثر من ذلك. جاهلیت په زمانه کې به یو سړی بیبي ته 3 طلاق ورکړه، لس به ورکړه، زیات به د لس ورکړه، ثم يراجع ما كانت في العده، بیا به رجوع کوله تر څو چې دا زنانه په عدت کې وا. فجعل الله حد الطلاق 3 تطلیقات، نو الله د پاره د رد عادت د دی حد طلاقات 3 مقرر کو چې زنانو ته اصرار ختم شي او رد حاصل شي پچا په عادت د اهل جاهلیت. پوښي په خبره دا غرنګ ځان سرول کې تفسیر احکام القرآن د امام ابو بکر احمد رضی الجساس چې متوفا دی 300 هجری کې مخکې سړی دی لکه ها 370 هجری کې تیر دی. پوښوي او نن سبا 100 هجری ده 1446 تر او با صدا کیلکولیټر دی لکه 1446 منفی 370 اوس به پته ولګي ځا 1446 منفی 370 370 خدای دې خګه 1076 سال مخکې تیر دی. لوی سړی حنفی عالم دی. هغه ذکر کړی دی دغه خبره دا حکمت اول جلد صفحه نمبر 517 اول جلد صفحه 517 تفسیر قرطبی دریم جلد صفحه 120 کې ذکر دی. تفسیر قرطبی دریم جلد صفحه 120 تفسیر کبیر د امام رازی دویم جلد صفحه 442 رونا تاج الرحمن مولوی سے وی چې د افغانستان بازي ملګری وی چې د صفحات را ته پښتو کې وایا زه خو انګلیش کې نه وایم غو 1 2 3 غوسړې یاد کې 100 پورې کنه دا دومره غوسړې یاد دی. هغه موبایل نمبر هم چې د بازي ملګری وی نو چې صفر راشي وی سم نه نو به ورته مونږ وایو چې 1 2 وی سم نه 120 یو سلوشل. تفسیر کبیر دویم جلد صفحه 342 تفسیرات احمدیہ صفحه 123 رعینه کې دغه مسله وکنه صحابه به د رعینه معنی دا کوله زموږ رعایت او د مراعات نه غست او هغه نور به د رعونت د حماقت نه غست نه خو تعالی منعک او بیا صحابو ته ویلې شو وقول انظرنا پوش نمون خطو د ټولو خیال ساتو د افغانان هم زمونږ ورونه دي د غیم ساتو پاکستانیان هم زمونږ ورونه دي پاکستان کې ناس دي هم ساتو 103 صفحه یو سل درشتمه صفحه تفسیرات احمدیه تفسیر سراج المنیر اول جلد 170 صفحه یو سل 20 صفحه د بلو راته یو ځل یو مولوي صاحب رنګ کړی و زه ورکې که بس نه وایم. تفسیر د الوسی دویم جلد 135 صفحه تفسیر د الوسی دویم جلد 135 صفحه د ټولو د لیکلي چې حد طلاق د 3 مقرر شوی دی د پاره د رد په اهل جاهلیت چې هغې به 150 وتیا ورکول او مقصود به ته ضرار د بیبیو نه به زوات الازواج ګرځولا نه به مطلقه ګرځولا معلقه به ګرځولې بس پوښي په خبره باندې. نو هر کله چې حد طلاق 3 طلاق شو حد طلاق څومره دی 3 طلاقونه شو او دا حد طلاق دا 3 طلاقونه چا مقرر کړی دي الله پوښي په خبره کنه بیا برابر خبره ده کدا دفعتن چا 3 ورک او حد تور رسیدو اخیری او یې معن ورک مجلس واحد کې ورک یتم الحد بس حد پوره شو او بی حرام او مغلظ او ګرځیدا او په دې باندې اجمام ده
حد طلاق سو مقرر دی؟ 3 مقرر دی که مقرر نه دی؟ امون په آیاتونو تفسیر حواله ورکی کورنه کی چاغي و ډیر ورکول بیا بي تنګوله نو الله ورته 3 مقرر کړي بس دې ته سکراغو نو ګوریا خو بیا جواز نه لري بس ختم بس دغه 3 موقع ور سره دي کده فوت کی خوخه د په یو مخې ډزې ک په نمبر ډزې خو چې دا 3 خبرې د خلینه وتلی بس حد ختم خزه په حرام مغلظ او په دې اجماع ده په دې څه ده او کچا درته ویل چې د اجماع دا وکوي نو والله دا خدا موږ د مخ کې عبارتونه چې وکتل هغه چې تاسو یې پکې دا وي او فلانې یې پکې دا وي لکه شاز ماز اقوال پرېګه دا موږ په اجماع باندې کتابونه پیش کوو ښه اجماع باندې سکو حواله پیش کوو اول ځان سره ولي کوي حاشیه الساوی مالکی مذهب دی علی تفسیر جلالین د سوره بقره په دغه آیت باندې فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره په دغه ځبان دی ښه سړی د لار ورکی سړی سش لار وتور کې چې راشي ماته علامه شیخ احمد سساوی فرمایي رحمت الله علیه غزه کتا سره خوشحالي بدناست والمعنى فإن ثبت طلاقها ثلاثا في مرة أو مرات معنی د آیت دا کدری طلاقونه ثابت شو د زنانا سوچور کې دی پیټه کدری طلاقونه ثابت شو فی مره یو ځل وته ورکو او مرات یا 3 پیرو کې ورته ورکو الله وی فلا تحل له نحللیږي دا زنانه دی خاونتا حتی تر دې تن کې ها چینه کو کې دا زنانه زوجن غیر د خاون بل سرا او بیاغا تطبیق کی او بیا طلاق ورکی او بیا عدت تیر کی یا ته غمړ شي او دا عدت متوفان ها زوجها سلور میاشتې لس ورځې تیر کی که حروا یا 2 میاشتې 15 ورځې تیر کی کاموا نو بیا به اول خاون ته حلاليږي پوښي په دې پښتو کنه علامه صاحب فرمای کما اذا قال لها انت طالق ثلاثه او البتتا لکه یو سړی خځه ته وي ته طلاق بت سره طلاق یا 3 طلاقونه باندې طلاق او بیا وی وهذا هو المجمع علی د اجماعي خبره ده دا اجماعي خبره ده په دې اجماع شوی ده واما القول هر چې دا قول کول دي بان الطلاق ثلاثه في مره واحده لا يقع الا طلقه چې 3 طلاقونه په یو خبر یو ځل ور کول دا یو دی فلا يعرف الا لابن تيميه من الحنابلة نو دا معلومه شوی نه د سوا د ابن تیمیه چې ځان حنابلو ته منسوبي دا دغه د اقوالونه معلومه شوی ده وقد رد عليه ائمه مذهبه او د خپل مذهب امامانو ابن قدامه حواله مې درته ول درکړی و د خپل مذهب خلکو پیرت کړي چې امام محمد صاحب دغه نظر دی چې 3 دي حتى قال العلماء ویری دي چې انه ضال مدل ابن تیمیه ضال مدل ونسبتها للامام الشاب من ائمه المالکیه باطل او بیا د دې قول نسبت کول امام مالک سے وغیرہ ته چې هغه 3 یو غني د باطل نسبتونه دي مونږ هم 3 وی 3 غنو پښتو باندې پوښ نو ما در تل کسو کې اعتراض کې چې اجماع ورته چا ویلې ده اول جواب بسی شیخ احمد سایو ورته اجماع ویلې ده دویم جواب ځان سرولی کوي حواله احکام القرآن د جساس حنفی احکام القرآن د امام ابو بکر احمد رازی جساس 1070 برس مخ کې تیر دی پوش د نبی رسام زمانه ته څومره نږدې شو نمره سابقه سړی دی احکام القرآن اول جلد 529 کې لیکلي دي 529 کې 529 یو کم درشمه فالکتاب و سنت و اجماع السلف قرآن و حدیث او اجماع السلف
توجب وقاء ثلاث معا واجبی د درې طلاقونو واقع کول یوزه و ان كانت معصیه اگر چې معصیت او ګناه ده کچا درې یوزه ورک خو قران او حدیث او اجماع د سلف وی چې دا درې واقع شو سو واقع شو درې واقع شو وابیان خواران دی مسله کې یتیمان دي ها بس درې یا سلور احادیث پیش کی او آیت نه غلط استدلال کی په اول کلیپ او درس کې درته مې اشاره وکړه چې آیت نه کوم استدلال ابن تیمیه کوي نو غ استدلال دغه مقابله کې د بخاری استدلال دا ډېر قوي دی او د جمهور خلف او سلف او تابعین او صحابه استدلال دا ډېر قوي دی نو آیت نه غلط استدلال رانی ولې دی پاغي اړم دی یو او بس درې احادیث لري او پاغي ورته د جرح علماء کړی دي چې خپل ځکه برایش نور سودم تشین دیخه اس ور سره نشته یتیم بچو سره اوګي سړی ته بیا د زید مخم روټه ښکاری ښه ودا بیا دریاب ته پریوتی بسر یو شی تل سونه ورځي نبی چې کله په دې مناظره شي وستاس وحناف ورته یو ویلې دغه ویلې کینه پرم ته حناف قول منیس قران او حدیث پیش ک بس قران او حدیث او اقوال صحابه تابعین پیش ک وزیم پیش کو پته ولګي او موږ سره پدې د 50-60 نه زیات آثار او دلایل او روایت او احادیث موجود دي ښه غپ نه دي د دې هغه ابن حزم ظاهری نه دي عام زمو سره په دې مسله کې ولاړ دي ابن حزم دا خو د وابیانو امام دی ارزي کې نیغ کې د اسماء او صفات په مسله کې او دې مسله کې په هغه سخت پدیره لګېدلې دی او دې مسله کې د دې تختیدلې دي ابن تیمیه پسین ختی دی غیر نیولې او ابن تیمیه به خپل امام ال تفریخه دی هغه دومره په تفرد اخته دی چې نور بسنو وایم نو بیا به مجزان غوندي خلک ډیر ولغوړي خبره باندې پوښوي نو زه هم نو وایم کې او وایم نو بیا به نور سو وایم تفسیر قرطبی ځان سره ولیکي دریم جل صفحه 124 تفسیر قرطبی دریم جل صفحه 124 د عبد الله بن عباس سے بصر دی پیشکی کنا طاووس رحمه الله تفسیر قرطبی لیکلی په دریم جل 124 کې فقط رجع ابن عباس الى قول الجماعه رجوع عبد الله بن عباس ثابت ده هغه د نور جماعت دغه جمهور قول ته رجوع کړي ده وانعقد به الاجماع اجماع ور باندې منعقد ده د دریم جل او دا د 124 صفحه ګوره وتر درته وخایم خبره باندې پوه شوي دا خبر علامه قرطبی رحمت الله علیه کړی د عبارتو کده کرخما په غزي کې نه دا والی دغه وجه نه پکې لیټ شو چې عبد الله بن عباس سے رجوع کړو په دې باندې اجماع منعقد ده خبر باندې پوښ او دغه لیکلی علامه روي عن ابن عباس من غیر طريق انه افتى بلزوم طلاق الثلاث لمن اوقع مجتمعه نو بهرحال د مبارک نه رجوع ثابت ده د عبارتو کده بیا وګوري خدامم دې کتابونو نه دا جوړ کا سلورم تفسیر مظهری اول جلد 300 صفحه تفسیر مظهری اول جلد 300 صفحه دو تعویل پکې پیش کړي د آیت کریمه کی او بیا قاضی ثنا الله سے فرمای وعلى كلا التاويلين يظهر فدواړو تاویلونو دا خبره ظاهريږي ان جمع التطليقتين او ثلاثه تطليقات بلفظ واحد او بالفاظ مختلفه في طهر واحد حرام بدعه
خبره باندې پوه شوې کنه. 2 طلاقونه جمع کول په یو لفظ کې یا په 2 لفظینو 2 طلاقونه ورکول یا 3 طلاقونه په یو لفظ کې جمع کول یا په 3 الفاظو 3 طلاقونه ورکول په یو طهر کې دا حرام دی او بدعت دی. خلافا للشافعي فإنه يقول غوي لا باس به او په دې باندې باک نشته مار ته وخت مول چوي ورکولې شي. بیا سوي لكنهم اجمعوا خو لیکن سلور امامان سلف خلف اجماع کړي على انه من قال لامراته انت طالق ثلاثه يقع بالاجماع. کچا بي ته 3 طلاقونه معا واقع ک بالاجماع واقع دي. تفسیر مظهری اول جلد 300 صفحه. ولک پوش پنځمه حواله ځان سرول کې د کشف الغمه. کشف الغمه عن جمیل امه د امام عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه کتاب دی. دویم جلد 128 صفحه. اقوال پیش کی اخر کی وی وهذا كله يدل على اجماعهم على صحه وقوع الثلاث بالكلمه الواحده. دا دومره ډیر اقوال د علماء د اجماع دلیل دی چې کچا 3 طلاقونه په یو کلمه ورک 3 وړه واقع دي. ولک پوش شپږم حواله ځان سرول کې شرح معنی الاثار د علامه طحاوی رحمت الله علیه. شرح معنی الاثار دویم جلد 49 صفحه ده غالبا. ادو عمر فاروق صاحب د دور واقعا نقل کړي. فخاطب عمر بذلك الناس جميعا. عمر فاروق صاحب په خپل فیصله ټول خلق مخاطب وګرځول رضی الله عنه. وفيهم په خلقو کې اصحاب رسول الله د نبی رسول صحابه نست الذين صحابه کرام ناستو قد علموا ما تقدم من ذلك چې د طلاق معاملې د پیغمبر علی السلام او د صدیق سے په زمانه کې څنګه واغه ورته معلومه وا. فلم ينكره عليه منهم منکر. یو کس پکې په دې صحابو کې په عمر فاروق سے انکار ونک. ولم يدفعه دافعون او یو کس د فتوا فیصله دفنک. کان ذلك اکبر الحجه في نسخ ما تقدم. دا لوی دلیل دی چې هغه مخکې خبره منسوخ شوې ده. ذکر چې د ټولو صحابو فعل چې په شریعت کې حجت دی د ټولو صحابو قول دام په شریعت کې حجت دی او د اجماع. ولکه پوش اومه حواله فتح الباری. فتح الباری نهم جلد 293 صفحه. فتح الباری نهم جلد 293 صفحه. امام بخاری او باب لګولې باب من اجاز طلاق الثلاثه. امام بخاری په دې مسله کې موږ سره دی ها هغه 3 احادیث هم د باب لاندې ذکر کړي او موږ سره دی. سلور امامان په دې مسله کې ګوره متفق دي. دې فرمایي فتح الباری ولا نهم جلد په دغه باب د بخاری د 293 صفحه. وی د متعی په حرمت او د 3 طلاقونو په وقوع اجماع ده. په حرمت د متعی او د 3 طلاقونو په وقوع ولو کما عنوي اجماع ده. چا ویلی؟ ابن حجر اسقلانی سے ویلی. اتم ځان سره لیکي زرقانی په شرح د موطا دریم جل یوسل اوش په تمګی لیکلی. زرقانی په شرح د موطا چې د مالکی مذهب دی په دریم جل یوسل اوش په تم صفحه کې لیکلی دي. والجمهور على وقوع الثلاث بل حق ابن عبد البر الاجماع قائلا ان خلافه شاذ لا يلتفت اليه. جمهور په واقع کې د 3 طلاقونو باندې ولاړ دي بلکې ابن عبد البر اجماع نقل کړي په استيعاب کې او هغه وی چې د دې خلاف کا چاو کدا بشازي او هغه ته التفات قدریم نشي کېدلې. نه حواله ځان سره ولیک. روح المانی دویم جلد 118 صفحه. روح المانی دویم جلد 118 صفحه د صحابو اجماع نقل کړي په وقوع باندې ښه.